کوم انسان چې کوم کار کوي اول دا کار ورته ښایسته کړلی شي، بیا دته شیطان دا کار داسې مزین کی چې بس اوس په دې موقع باندې ستا دا کار دا داسې د حرف آخر دی، دې نه ښه کار او ښایسته کار بل نشته دی. د پنځم منزل ته وخیږي او د هغه ځای نه ټوپ کي او ځان مړ کي، داسې شوي دي هسې نه ویم، ځان مړ کي او بیا چې وروسته پته ولګي د پنځم منزل نه راټوپ کول دا خو ډېره لویه سینه غواړي، دا خو ډېر لوی سخوالی غواړي، دا خو ډېر لوی عداوت غواړي د اسلام نه، د رسول الله مبارک نه، د الله د ذات نه بغاوت غواړي چې ته خدای پیدا کړی او ستا په خپل جسم دونه اختیار نشته چې ته یو بلټ یا چاړه راوالي او ځان لږ شانتې کټ کې وینه وبهیې، ته د پنځم منزل نه ځان راغورځوې. دا ولې داسې حالاتو سره ستا مخه شوه چې تا ته یې دا شیز ښایسته کړه چې د پنځم منزل ته وخېږه او راټوپ کړه. اول ورته دا شیز ښایسته شو، الان کې دا څونه د فساد خبره ده، ښایسته شوه بیا یې دا کار وکړو. یا به زه دویم مثال درکمه، په خپله یو سړی تمانچه راولي او ځان ولي، اوس په خپله تمانچه راغستل او ځان ویشتل، یا تمانچه راولي او بل کس ولي نو بل کس ویشتل، دا څونه غلط کار دی. هر سړی ته نفرت کوي، په معاشره کې هر کس ته نفرت کوي. دا ورته اول دا کار ښایسته شي چې د حرف آخر دی وکړه، دته خپل دا فساد نه ډک کار دا ورته مصلح کار ښکاره شي، حرف آخر ورته ښکاره شي، دا ښه کار ورته دی، بیا دا اقدام وکړي. چې دا اقدام وکړي نو تاسو ته ما بیا یو خبره کړې وه، نو که ځان یې نه وي قتل کړی بل څوک یې قتل کړي وروسته افسوس کوي، ځکه په کوم وخت کې چې دا کار کړی دی نو یا یې دا کار د نشې په حالت کې کړی او یا یې دا کار د غصې په حالت کې کړی. نو نشه که د شرابو شي سخترینه نشه ده، د انسان په عقل پرده راولي، او که دا د غصې په حالت کې شو نو غصه خو بیا داسې نشه ده چې دا د شرابو نه هم سخته نشه ده، دا د انسان په عقل پرده راولي. نو دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غصې نه پناه غوښتې ده. الله پیغمبر چې د کومو شیزونو نه پناه غوښتې ده په دې کې دننه څه چل شته، نو رسول الله مبارک به ترې پناه غوښتله، او زیات تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د هغه شیزونو نه پناه غوښتله چې خپل امت دپاره به رسول الله مبارک ته یاره محسوسوله، د امت له تعلیم ورکو چې ما نه وروسته دا کلمات وایي ځان دپاره د دې نه پناه غواړئ. نو الله فرمایي واذا قیل لهم، کله چې دوی ته وویله شي لا تفسدوا فساد مه کوئ، نو اول دته د خپل کار ښه ښکاره شي. پلار بچي درکه دا څنګه ویښته جوړ کړي دي مره مرداره، دا بچی د پلار دشمن دی، زه طالب ته همدارې څنګه ویښته جوړ کړي دي، دته زه کافر ښکارم ځکه د ده سوچ برابر شو، نظریې برابر شوه، دا چیز ورته ښایسته ښکاره شو، دا تصویر خوښ شو، بیا دی لاړ هلته کېناست او د خپل ویښتې په دې انداز برابر کړي دي چې په دې انداز برابر کړي دا چیز خوښ کړی دی ماله راغلی دی. اوس چې زه دته څونه ښکلې نقشه پیش کړم که زه دا د رسول الله مبارک ده، دا د ابوبکر صدیق صاحب نقشه ده، دا د حضرت علي صاحب ده، دا د حضرت عمر صاحب ده، دی راسره نه مني، دی وایي دا د انګریز دا نقشه مې خوښه ده، دا په پلانکي ځای کې یو کافر دی د هغه دا نقشه مې خوښه ده، دا په فلمونو کې یو اکټر دی د هغه دا شکل صورت او شباهت مې خوښ دی، دا مې خوښ دی. بس په دې پلار سره هم دشمني کوي او په دې د خپلې مور سره هم دشمني کوي او د استاد سره هم دشمني کوي. الله فرمایي چې کله دوی ته وویله شي فساد مه کوئ نو دوی وایي مونږ اصلاح کوونکي یو، الا خبردار انهم هم المفسدون، دوی فساد کوونکي دي، ولکن لا يشعرون، لیکن دوی نه پوهیږي. بیا ورته وکړي دي الله فرمایي فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض دی، فزادهم الله، نو زیات کا الله تعالی مرض د دوی مرض، ولهم د دوی دپاره عذاب علیم، دردناک عذاب دی، بما کانوا یکذبون، په سبب د هغې چې دوی دروغ وګڼه رسول الله مبارک لره، تکذیب وکړو د دین. واذا قیل لهم، کله چې دوی ته وویله چې لا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض، په ځمکه کې، قالو دوی وایي انما نحن مصلحون، بېشکه مونږ اصلاح کوونکي یو، الا خبردار انهم بشک دوی هم المفسدون، دوی فساد کوونکي دي، ولکن لا يشعرون، لیکن دوی نه پوهیږي. بیا نور زیونو کې د تعبیر کې شیطان ورته دا عمل ښایسته کړی دی، دا ورته ښایسته ښکاري. الله مو دې رانه قبول کړي و دې کلماتو الله راته د عمل کولو توفیق نصیب کړي، صحیح شکل صورت شباهت د شریعت د رسول الله مبارک د سنتو مطابق راته نصیب کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.